شروع کیږي. د دې باب نوم دی په حیواناتو باندې رحم کول، حیواناتو په زناورو باندې رحم کول. د دې نه مخکې په عامو مخلوقاتو باندې، په انسانانو باندې د رحم بیانو، او دا باب خاص کر ذکر کوي په حیواناتو باندې د رحم او د مهربانۍ په بیان کې مختلف احادیث مبارکه ذکر کوي امام بخاری رحمت الله علیه. لومبنی حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال، دوار جهان سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل، نبی علیہ السلام یو واقعہ ذکر کړه مخکینو قومونو چې بینما رجل یمشي بطریق، یو سړی روانو په لاره باندې، اشتد به العطش، چې سخته تنده ور باندې راله، او په لاره باندې سفر کولو او سخته تنده پرې راله. فوجد بئرا فنزل فيها، یو کوی مونته چې د هغې په غاړه باندې څه رسۍ او څه بوکه وغیره نه وو، د ډېرې تندې د وجې نه هغه کوی ته کوز شو. فشرب، او کوی کې دننه یې اوبه وڅښلې. ثم خرج، او بیا راووتو. فاذا کلب یلهس، چې کله د کوی نه بهر راووتو نو یو سپی ولیدو چې هغه د تندې د وجې نه ژبه راویستې او سیلېدو. یأکل السرا من العطش، او د کوی په غاړه چې کومه خټه پرته وه نو هغه یې څټله د ډېرې تندې د وجې نه. نو فقال الرجل، دې سړي ووایي چې لقد بلغ هذا الكلب من العطش، په دې سپي باندې هم داسې تنده لګېدلې ده، مثل الذي کان بلغني، څنګه چې په ما باندې وه. نو فنزل البئر، دغه سړی کوی ته بیا کوز شو، او فملأ خفه، خپل پیزار وویستو یا خپله موزه وویسته، او ثم امسکها بفیه، موزه وویسته او هغه یې د اوبو نه ډکه کړه. ثم امسکها بفیه، معلومیږي دا چې تنده پرې لګېدلې وه، د ګرمۍ موسم و، نو دلته کې د خوف نه مراد پیزار دی، پڼه ده یا پخپو چې هر څنګه پیزار و، هغه پیزار یې وویستو. ثم امسکها بفیه، هغه یې د اوبو نه ډک کړو، کوی ته بیا کوز شو، او بیا یې هغه خپل پیزار په خوله کې ونیو، ځکه چې بنده کوی نه راخېږي نو دواړه لاسونو نه بغیر نشي راخاتی. ثم امسکها بفیه، او دا پیزار په خپله خوله کې ونیو. فسقى الكلب، او دې سپي باندې اوبه اوس کولې. فشکر الله له فغفر له، الله تعالی ته د ده د عمل خوښ شو، الله تعالی د ده بخښنه وکړه. قالوا یا رسول الله وان لنا فی البهائم اجرا، صحابه تپوس وکړه چې ای د الله رسوله، زناورو سره چې مونږ ښېګړه کوو نو په دې کې هم زمونږ دپاره اجر دی. نو قال، نبی علیہ السلام وفرمایل، فی کل کبد رطبة اجر، د هر د سا مخلوق چې د سا مخلوق یو هغه سره ته ښېګړه کوې نو په هغې کې د انسان دپاره اجر دی. دویم حدیث مبارک د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی علیہ السلام او فرمائل کہ عذبت امرأة فی حرة حبستها، عذاب ورکړی شوی یو زنانه ته د یو پیشو باره کې چې هغه ایساره کړې وه، حتی ماتت جوعا، تر دې چې دا پیشو د لوږې تندې نه مړه شوه، نه پرې خوراک څښاک کول او نه پرېښوده، دا پیشو د لوږې نه مړه شوه. فدخلت فیها النار، دغه زنانه دا په دوزخ کې د دې پیشو سره د ظلم د وجې نه داخله شوه. يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، وای دې ته وویلی شل چې نه تا دې ته خوراک ورکړه او نه دې څښاک ورکړه او دا دې اسې ایساره کړې وه. ولا انت ارسلتيها فاكلت من خشاش الارض،
او نه دې پرېښوده ازادوله دی چې ځان ته حشرات د ځمکې چې کوم څیزونه پیشوګان خوري چې هغه یې خوړلی وی نو د دې مرګ نه او د دې سختۍ نه به دا بچ شي و نو تا په دې باندې ظلم کړی د دغه ظلم د وجې نه. بل حدیث مبارک کې راځي چې دا نیکه بیبي وه د بني اسرائیلو نه وه خو چې دا ظلم یې کړی نو د دې ظلم د وجې نه الله تعالی دا دوزخ ته بوتله. نو د ځناورو سره هم ښېګړه پکار ده او ظلم ورسره نه دی پکار او ځناورو ته هم نقصان رسول هغه نه دی پکار. حیواناتو باندې دومره بوج نه دی اچول پکار چې هغه یې نشي وړی. یا بعضې خلک چې دی نو هغه پیشوګان مړه کوي یا سپي مړه کوي یا اور وغیره پې لګوي په میږو باندې په دې مچیو وغیره باندې. نو دا سخته ګناه ده. د اور عذاب دا به چاته نه ورکړي. او چې کوم مضر څیز دی موذي څیز دی چې هغه ایزا رسونکی دی لکه مچۍ شوي مار لړم شو نو هغه مړه کولی شي په داسې طریقه به یې مړه کوي چې هغې ته یعنې ظلم ورباندې ونه شي اور وغیره دا به ورباندې نه لګي. موذي څیز چې هغه چاته ضرر رسوي لکه زهریله څیز نو هغه مړه کولی شي. بعضې خلک فصلونو دی وجې نه وایي فصل راته خرابوي نو سپي مړه کوي پیشوګان مړه کوي. دا نه دي پکار. کوم فصل دی چې دا خراب شو الله به درته د هغې کې د کوم شته فصل دی کې به ته الله برکت واچي. خدا ظلم نه دی پکار چې بنده د خپل فصل یا د خپل څیز د وجې نه چې دی نو څاروو سره حیواناتو سره ظلم وکړي. چې په دې حیواناتو باندې انسان رحم کوي نو دا د الله په در کې د بخښنې سبب جوړېږي. لکه څنګه چې تاسو لومړنی حدیث واورېد صرف سپي باندې تږي سپي باندې اوبه وڅکولې الله تعالی په هغې په وجه هغه وبخلو. الله دې موږ او تاسو د ظلم نه وساتي. سبحان ربک رب العزة والسلام الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. نبي علیه السلام د ټولو امتیانو ګناهونه معاف کړي. ټول پریشان حال پریشانۍ ختم کړي. بیمارانو ټول ته صحت کامله نصیب. الله ټول مسلمانان د ظلم نه خلاص کړي. الله په ټول مسلمانانو باندې رحم فرمایي. الله تعالی ظالمانو لاسونه بند کړي. د نور ظلم توفیق ورمکړي. مسلمان په ټول دنیا کې د ظلم نه محفوظ اوساتي. زموږ د ټولو په ایمان خاتمه نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد.